چې کله یو انسان خبره وکړي او داسې خبره چې په هغه باندې د سوچ او فکر نه وي کړی. دا روایت هم حضرت ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړی چې انسان کله د بې پروایي په خاطر باندې، د بېغوري په خاطر باندې بې له سوچ او فکر څخه یو خبره وکړي، لیکن هغه خبره دته دومره په تاوان کې پرېوځي، هغه د داسې خبره کړې وي چې د هغې په خبرې په خاطر باندې الله تعالی دی د جهنم و یو داسې کندې ته ور واچوي چې هغه دومره غټه کنده وي چې د هغې سر او د پای په مابینځ کې دومره فاصله لکه مشرق او مغرب، حتی تر دې لا هم هغه فاصله زیاته وي. دا انسان په ځان باندې خبر نه وي، د بې له سوچ او فکر یو خبره کړې وي، الله تعالی د یوې خبرې په خاطر باندې چې هغه داسې غلطه خبره د ده له خولې وتلې وي چې الله تعالی د جهنم ودی کندې ته ور اچوي چې د هغې فاصله د مشرق او د مغرب تر مابین چې څومره فاصله ده تر دې هم زیاته. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د الله د رسول دریم حدیث را نقل کوي چې کله کله بیا انسان په دغه ژبه باندې یو داسې خبره وکړي چې هغه خبره ده په بې پروایي کې کړي، بې له سوچ او بې له فکره یې کړې وي، لیکن هغه الله تعالی ته دومره محبوبه کلمه وي چې د هغې کلمې په خاطر باندې الله تعالی وده ته جنت ورکړي، د هغې کلمې په خاطر باندې الله تعالی وده ته دومره درجات ورکړي چې دی ګر سره په هغه باندې خبر هم نه وي. نو دغه ژبه چې ده دا د انسان دپاره هم کلا ده هم بلا ده.